سر ټمپریچر ډېر زیات یو ماښام هاي شو نو ما ورته وویل ټمپریچر 105 دی ما ته شابه شابه ایمرجنسي ته رسوه ایمرجنسي ته نو ما یې سر زه کیجوالټي ته وړم دلته تاسو څه دپاره یې نو سر د 5 ورځې دپاره د هغې په کار دا وه چې د هغې د ټمپریچر هېڅ پته نه لګېده نو په کار دا وه چې دوی میډیکل سپیشلیسټان دوی سره شته هغې کال کړي وې بیا سر وې پېښور ته یوسئ نو پېښور ته چې موږ وړو موږ تاسو موږ له څه راکړئ چې موږ هغو ته وښیو چې دا ټریټمنټ شوی دی وایي نه دا ځان سره دا دغه واخله دا کوم چې دا موږ دلته کې د هسپتال وایي دا واخله ما ورته ما دا خو صحیح طریقه نه ده وایي نه زه تا را ډیسچارج سلیپ نشم درکولی نو سر په هغې کې موږ بیا ډي ایم ایس لاړو ایم ایس وایي ته موږ له دې خلاف درخواست راکړه نو ما د دې خلاف موږ ستاسو څه درخواست درکړو دا خو ټمپریچر تاسو ټمپریچر کازز پته نه لګي سړی ورته ډوز به درکړي میډیکل سپیشلیسټ ورته راولي چې دې پیشنټ څه دغه د سر داسې منډې والي او دغه مریض دغه شانې پروت و بیا موږ هغه پېښور ته یوړو ډوز ورته بدل کړو ټیک ټاک و نو سر دې باره کې تاسو لکه چې یو ډاکټر په خپله پوه نه شي که نه نو په کار ده چې میډیکل افسر میډیکل سپیشلیسټ دی هغه راولي ډوز ورته به درکړي دا خو نه سر زما مریض به هلته پړقېږي مري به 105 ټمپریچر به طریقه دا ده طاهر خان او ما ته وایي چې چې پیشنټ دی دا خو یو ډېر هیډ کوارټر هاسپټل دی کې ټول سپیشل